د ده لپاره او منګله هغه م لېږلی د لوط علیه السلام لور وه سه ایمان راوړی دا شعیب علیه السلام نه وروسته اوس تاسو وګورئ د انبیا چې هغه لېږلی شوی د ادم ادریس علیه السلام بیا مو اسحاقو بیا عیسی علیه السلام بیا الیسع بیا یونس علیه السلام او بیا ایوب بعضې علما ذکر کوي چې دا ایوب نبی و د بني اسرائیل نه ایوب علیه السلام ته الله جل شانه ډېر مال ورکړی او ډېر علما ذکر کوي چې ابلیس لعین الله تعالی ته ویل چې تا ایوب علیه السلام ته مال ورکړی دی اولاد دې ورکړلی ځکه هغه عبادت کوي ستا الله په ایوب علیه السلام باندې امتحان راوست هغه مال اولاد یې ترې واخیست او دا بیمار شو لہذا دا مسلسل بیمار حتی چې علما ذکر کوي چې 7 کاله د په بیمارۍ کې تیر کړه الله په امتحان راوستی په دغه امتحان کې الله تعالی دا کامیاب کو اوس د دغه امتحان د الله ذکر کوي ازنادا په هغه وخت کې چې را طلب کړی او د رقم انی مسنی الضر چې بېشکه ما ته رسېدلی تکلیف ما ته تکلیف رسېدلی بعضې علما ذکر کوي چې 18 کاله دا په بیمارۍ کې اشکال دا دی چې دا خو په دې ځای کې نه کې دی یو شکایت وکړو چې ما ته تکلیف رسېدلی انبیا خو دا شکایتونه نه کوي نو لہذا د څنګه داسې شکایت وکړو علما د هغې نه جواب کوي چې دا شکایت نه دی دا یو پیر دا راپاڅېده د مانځه لپاره چې مونځ وکړي لہذا دا نشو راپاڅېدی نو ویل چې انی مسنی الضر خپل هغه حالات مسکنت هغې واضح کړه الله دا یا دا یو چې انی بېشکه ما ته مسنی الضر ما ته رسېدلی تکلیف دا شکایت نه کوي بلکې د دې مطلب دا دی چې دا د دې لپاره ده وویل چې اهل بلا چې یو څوک چې هغه بیمارو کې مبتلا شي که د هغې د خولې نه څه وخېږي ما تکلیف رسېدلی ما ته دا چې د هغې جواز راشي ځکه ایوب علیه السلام ویل چې انی مسنی الضر ما ته رسېدلی الضر تکلیف بعض علما ذکر کوي چې 2 کسانو په دې ایوب علیه السلام پسې مذاق کاو چې دا که نبي وی نو الله به داسې بیمار کولی نه نو ده وویله چې انی ما ته بېشکه ما ته مسنی الضر ما ته تکلیف رسېدلی
او ما ته بیماری هغه لاحق شوې ده ځکه دا خبره ده فاستجبنا یا اذ نادى ربه ابراهیم ایوب علیه السلام دا دعا کړله نو لہذا چې به یو سړی تکلیفي مصیبت نو د رب له تکلیف دپاره دعا کول خو جایز دي په دعا کې خو عاجزي ده الله تعالی ته د دې وجې نه رسول علیه السلام په یو حدیث کې ذکر کوي ما من شیء اکرم علی الله من الدعاء چې نشته یو شی اکرم په الله تعالی باندې د دعا نه غوره شی په الله باندې د دعا نه بل شی نشته غوره شی هغه خو دعا ده نو په هغه دعا وکړه فکشفنا الله تعالی موږ درې کړی هغه چې بدې باندې او من زور د تکلیف نه تکلیف هم دې درې کړی وآتیناه موږ ورکړی هغه ته اهل د او په مثل د هغو سره دیو سره رحمتا من عند رحمت او طرف زموږ نه او نصیحت دی للعابدین دا باره د عبادت کوونکو الله وایي موږ ورکړی هغې ته اهل د او مثل د هغو سره دا اهل هم وله ورکړی اهل ولا الله بل ورکه بعض علما وایي چې مخکینی بچي اهل الله را ژوندی که معجزه وه یا دا وه چې الله تعالی ولا بل اهل ورکه زنانه او د هغې نه بچي وشو و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام موږ لېږلی او ادریس و ذوالکفل او ذوالکفل کل هر یو من الصابرین د صابرانو نه دی وادخلنا او موږ داخل کړي هغو لره په رحمتنا په رحمت خپل کې انهم بېشک هغو من الصالحین د صالحان نه دی بېشک هغو من الصالحین د صالحان نه و ذوالکفل د ذوالکفل په نوم کې اختلاف دی څوک وایي چې بشر دا د ایوب علیه السلام زوی څوک وایي دا په شام کې ټول عمر اوسېده او د 15 کالو په عمر کې وفات شوی دی بعض وایي چې ذوالکفل الیاس و بعض وایي چې یوشع بن نون دی څوک وایي چې د ده نوم ذوالکفل دی څوک وایي چې دا زکریا دی څوک وایي چې دا حزقیل دی څوک وایي الیسع بن اخطوب دی بهرحال مشهوره داره چې د ده نوم ذوالکفل دی ذوالکفل دا نبی په دې کې اختلاف دی څوک وایي نبی و څوک وایي نبی نه و الیسع علیه السلام نبی و هغه چې کله وفات کېده نو هغه وویل چې په تاسو کې زه یو سړی خپل قایم مقام مقرر کوم البته دا به زما قایم مقامي خو دا به درې کاره کوي یو به د ورځې ټول عمر روژه نیسي ټوله شپه به مونځ کوي درې غوسه کېږي به دا ذوالکفل پاڅېده چې دا کارونه به زه کوم الیسع علیه السلام په سبا له بیا خبره وکړه بیا دا پاڅېد په درېیمه ورځ باندې بیا دا خبره وکړه بیا دا پاڅېد بیا الیسع علیه السلام خبره وکړه بیا دا پاڅېد لہذا دا د هغه قایم مقام شو ده به اوس دا کار کاو چې د ټوله شپه خو به عبادت کاو د ورځې به نو روژه نیوه غوسه کېده به نه لہذا یو پیر ابلیس لعین د خوب په ټیم کې راغی دا به د غرمې پرېوت چې راغی ده ته اوږدې خبرې شروع کړې چې یاره زما د تره زامن دي زما څه ظلم کوي داسې کوي دا کوي ده ورته وویل چې یاره تاسو کې سبا چې کله زه د قضا ځای ته درشم هلته به ته راشې او هغه به راولې زه به فیصله وکړم د ده د هغه ټیم ورځې خوب یې خراب په دویمه ورځ باندې بیا راغی بیا چې دا وده کېږي بیا اوږدې قصې شروع کړې
ذوالکفل ورته ویل چې ما تا ته ویلي دي چې زه کله د قضا په ځای کې ناست یم هلته راشه او هغه به راوله زه به فیصله وکړم. بیا یې وله په دویمه ورځ د خوب خراب کړ. درېیمه ورځ چې شوه نو د ذوالکفل خپلو کسانو ته وویل چې یاره تاسو به څوک نه راپرېږدئ. دا چې پرېوت دغه ټیم کې به د خوب کو. عین راغی او د پاسه په کړکۍ باندې راودنګل. چې راغی نو ذوالکفل رایښ شو. چې ورته وکتل نو ویې خندل او چې ته شیطان ابلیس یې نو هغه ورته وویل چې زه خو ابلیس یم او د 3 ورځو نه ستاسو مخاطب وم چې یاره دا غوسه کړم. دا ذوالکفل هغه سړی یو پیر یې زنانه را د بدکارۍ دپاره روپۍ ورکړې وې. ده چې د هغه زنانه سره بدکاري شروع کوله نو هغه زنانه وژړل او ویل چې یاره دا بدکاري ما نه ده کړې خو دې حاجت د زړه د اخلاصه غفر الله له الله دته من الصالحین د صالحانو وغوسنا انی بېشکه چې ما کنتو امزه المؤمنین من خلاصه المؤمنین مؤمنان چې لهذا درنګې منګه مؤمنان خلاصو. ذنون باندې موږ بحث کړلی. دا یونس بن متا دی. متا د ده پلار نوم دی، بعضې وایي چې د مور نوم دی، خو راجح دا چې د پلار نوم دی. یونس علیه السلام نینوا کلي ته نبي و. هغه کلي ته دعوت ورکړی دین او اسلام ته راطلب کول. قوم یې خبره ونه منوله. ده ورته وویل چې به تاسو باندې به عذاب راځي او دا د خپل قوم نه ووت. واقعه مخکې تېره شوې ده. دا چې لاړ نو یوه کشتۍ وه، کشتۍ والا دا سور کشتۍ چې لاړه نو کشتۍ غرقېده په اوبو کې. د کشتۍ والا اعلان وکړو چې په تاسو کې یو داسې سړی دی چې د خپل مالک نه بغیر اجازته راغلی دی، کشتۍ نه ځي. هغو بار بار قراندازي وکړه چې دا سړی څوک. په قراندازۍ کې بعد د یونس علیه السلام نوم رات د دې یونس علیه السلام نوم راخو. لہذا یونس علیه السلام سمندر ته وارته او دا چې سمندر ته وارته الله یو مئی ته حکم کړو. مئی دا تیر که خو الله مئی ته ویلیو چې دا به ستا د جسم حصه نه وي. لہذا د مئی په ګېډه کې ده مئی به کله لاندې وغړ کله فاسه. ده به دا ویل لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا دعا به ویل. الله جل شانه د سوال قبول کو او راوایرتاو ساحل ته. لہذا په ساحل په غاړه باندې او بیا اوس اشکال دا دی چې دا ولې دا خو د خپل مالک نه څنګه دا بغیر اجازت راغلی تښتېدلی و چې دا کشتۍ نه لوېده. وجه دا وه چې ده ته الله تعالی صریحا د هجرت حکم نه و کړی
چې ته د دې قوم نه هجرت وکړه او دا راولګېد د قوم نه ووت نو ځکه دا په سمندر کې د مئی په ګېډه کې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دعا د یونس علیه السلام چې دا په ګېډه د مئی کې و دا و چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا او رسول علیه السلام وایي چې دعا نه کوي په دې باندې یو مسلمان دره خپل نه په یو شي کې هرګز دعا نه کوي مګر الله یې دعا قبلوي د هغه لپاره الله دعا قبلوي نو چې څوک دعا کوي د لا اله الا انت سبحانک دا دعا کوي نو الله تعالی دا هغه دغه دعا الله تعالی قبلوي ځکه چې دا د یونس علیه السلام دعا وه الله قبلوي اذهبا په هغه وخت کې چې وته یونس علیه السلام مغاضبا غصه چېرته دا ترجمه دا غصه په الله دا خو کفر دی مغاضبا غصه په قوم خپل باندې د وجې د رب نه د الله د وجې نه د الله چې دې قوم د الله اطاعت نه کو د دې وجې نه د الله دپاره دا په خپل قوم باندې غصه او دا ترجمه دی په ځان نو ګمان کړی و هغه الله نقدر علیه چې موږ نه قادر کېږو په هغه باندې نو دا ګمان څوک کولی شي چې هرګز موږ په دې باندې نه قادر کېږو دا خو عام مسلمان نشي کولی دا ګمان چې هر دا ګمان کوي چې موږ په دې باندې نه قادر کېږو نو لهذا دا ګمان خو هېڅوک نشي کولی تاسو کولی شي او بیا نبي چې الله په باندې نه قادر کېږي د هغې نه علما جواب کوي په ځان نه ګمان کړی هغه الله نقدر علیه چې هرګز موږ تنګي نه کوو په هغه باندې چې موږ په هغه باندې تنګي نه کوو فنادا فی الظلمات نو آواز کړی هغه په تیارو کې دا او تیارې سوې یو تیارې یو د دریاب وه بله د دریاب د یخوه د قعر و د یخوه په یخ بیا د مئی په ګېډه کې دا بله تیار و زکریا او زکریا علیه السلام اس په وخت کې نادا رب او چې را طلب کړی و هغه خپل رب ای رب زما لا تذرني تم پرېږده ما لره فردن فرد وانت ته خیر الوارثین غوره د وارثین نه زکریا علیه السلام رب لا تذرني فرد تم پرېږده ما فرد وانت خیر الوارثین فاستجبنا له والله من دعا قبول کړی و د هغه ووهبنا له موږ هبه کړی و هغه ته یحیی واصلحنا له زوجه او موږ صالح کړی و د هغه لپاره بیبي د هغه انهم بېشک هغو کانو هغو یسارعون فی الخیرات جلدي به کول هغو فی الخیرات په نیکو کې ویدعوننا او را طلب کول هغو موږ لره رغبا فرغبت سره ورهبا او په یره سره او هغو موږ لره خاشعین عاجزي کوونکي ځکه رب ای رب زما ما مه پرېږدئ فردن رب لا ما مه پرېږده فرد او ته خیر وارثین په دې ځای کې اعتراض واردېږي چې سړی کله دعا کوي هغه به په قصد سره کوي په محنت سره به یې کوي په دعا کې به کلک الفاظ راوړي او د دې وجې نه رسول علیه الصلاة والسلام فرمایلي
اذا دعا احدکم چې کله یو تن ستاسو نه دعا کوي فلا یقول نه به وایي چې اللهم اغفر لي الا ما ته بخښنه وکړه ان شئت که ستا خوښه شي داسې به نه وي چې الله که ستا خوښه شي ما ته بخښنه لیعظم مسألته دا سړی دی په عزم او په قصد سره سوال وغواړي د الله نه نو دا زکریا علیه السلام څنګه سوال کړی چې ربه ما مه پرېږده پردن وان ته خیر وارسي دا د اولاد سوال داسې طریقه دا خو ادب نه خلاف علما د هغې نه جواب کوي چې مقصود د زکریا علیه السلام د دین اظهار د رضا دی او اعتماد دی په الله چې که زما دعا قبولم نشي نه لحاظه زه په تقدیر باندې راځم او دا داسې دا په دعا کې شک کوي ځکه چې دعا ته شک کوي یا دا و چې که ستا خوښه شي الله داسې نه ده بلکې د هغې تعلق خو د زړه سره دی نو دا د خپل زړه نه فقط جزم څه سوال کوي البته الفاظ دا ویلي دي دا د دې لپاره چې الله که چېرته زما دعا قبوله نه شي او دا نو په تقدیر کې چې ما څه لیکلي زه په هغه باندې راځي دا مطلب دی والتي هغه زنانه احسنت فرجها احسنت چې حفاظت کړی و هغې فرجها د ناموس خپل هغه زنانه احسنت چې حفاظت کړی و هغه فرجها د ناموس هغې یعنې د شرمګاه خپل حفاظت کړی په نفخه نه پیها نو موږ پکې کړی و پیها په هغې کې من روحنا د روح خپل نه هغې کې مو د روح خپل نه پکې کړی چې روح جبرائیل السلام پکې پکې کړی او هغه زنانه مریم علیه السلام وجعلنا من ګرځولې و هغه زنانه را و ابن او زوی لره آیة علامه للعالمین دپاره د مخلوق د زمانې ان هذه بشک دا امتکم مسترسل امتا واحدا امت یو وانا ربکم زه رب ستاسو ما فاعبدوني تاسو عبادت کوئ زما ان هذه اوس واقع ختم شي الله وایي چې بېشکه دغه امت ستاسو سره امت یو دا ټول یو امت دا امت یو امت او زم رب وتقطعوا او پرې کړی وه خلکو امرهم متفرق کړی وه هغو امرهم امر د دین خپل بینهم په مابین خپل کې هغه د دین امر هغه خلکو متفرق کړی و دین امر یې په خپل منځ کې هغو شلولی و کل هر یو الینا موږ ته راجعون راګرځېدونکي دي هر یو موږ ته راګرځېدونکي اتقطعوا تفرقوا دې خلکو تفرقه پیدا کړې وه هم په امر خپل کې په امر د دین خپل کې فمن یعمل فسغه څوک چې عمل کوي من الصالحات د نیکونه وهم او دا سړی مؤمن وي فلا کفرانه نو نشته ناشکري لسعیه سعی د هغې لره محنت د هغې لره او بېشکه موږ هغه لره کاتبون لیکونکي وو وحرام او حرام دی علی قریة بکلی باندې هغه کلی اهلکنا چې هلاک کړلی موږ هغه کلي لره انهم بېشکه هغو لا یرجعون نه راګرځي هغو په دې آیات باندې اشکال کېږي د قیامت نه انکار دی ځکه چې الله وایي چې کوم کلی موږ هلاک کړلی نو په هغه باندې حرامه ده چې هغه بیرته راوګرځي نو راګرځېدل ژوندي کېدل دي نو د دې نه معلومه شوه چې د مرګ نه ورسره ژوندي کېدل نشته دا معنی یې ده دا معنا د دې نه ده لہذا د دې معنا دا ده وحرام او حرام دی حرام واجب دی علی قریة بکم کلی باندې هغه کلی اهلکناها چې موږ اراده لرله د هلاکت درې چې کم کلی د هلاکت موږ اراده نو په هغه کلی باندې واجب ده چې بېشکه هغو لا یرجعون نه راګرځي حق ته چې کم کلی باندې موږ د هلاکت اراده لرله نو په هغه دا واجب ده چې هغه حق ته نه راګرځي ځکه ما هلاک کړلی دا مطلب دی دا نه چې مرګ نه وروسته بیا د راژوندی کړي
یا دا معنی وکړي وحرام او حرام دی علی قرية په کلي باندې هغه کلی اهلکنا الله وایي چې کوم کلی موږ هلاک کوم خلک مړه کړه نو په هغو دا بیا حرامه ده چې بېشک هغو لا یرجعون نه راګرځي هغو دنیا ته بېرته نه راګرځي او دنیا ته نه راځي چې کوم خلک هلاک شو مړه شو بس هغه لاړ هغه بیا دنیا ته نه راځي دا نه ده چې د مرګ نه وروسته به ته بیا دنیا ته راشي او بیا به راژوندی شو دنیا ته به راځي بلکې بیا که بیا چې راژوندی کېږي نو بیا به قیامت دا حتی تر دې حده پورې انهم بېشکه هغو نه راګرځي انهم لا یرجعون هغو نه راګرځي حتی تر دې حده پورې اذا فتحت کله چې بېرته کړه شي یاجوج ماجوج وهم هغو من کل حدب د هر پاس زګن نه ینسلون راخویږي چې د هر پاس زګن نه دا یاجوج ماجوج راخویږي نو د دغه وخته پورې دا خلک لا یرجعون نه راګرځي حتی چې کله یاجوج ماجوج راشي نو بیا او قیامت موجود شي دا خلک به بیا راګرځي بیا به راژوندي شي دا مطلب او بیا به راژوندي شي خو بیا به قیامت د دې مطلب دا یا حرام دی په کلي باندې اهلکناها چې موږ هلاک کړل اکل لره مطلب دا چې کم کلی موږ هلاک کړلی نو دغه دا هلاکت په دې کلو باندې دایمي او مستمر دی حتی چې کله یاجوج ماجوج راوځي او قیامت راشي چې بیا خو هلاکتونه ختم شو بیا د قیامت نه وروسته بیا هلاکت نشته بیا به دا مخلوق به ژوندی یا به جنت یا به جهنم انسانان به ژوندي یا به دا جنت یا به جهنم کې مر خو به ذبح شي دا مطلب واقترب الوعد الحق نزدې دا وعده حق فاذا عینوا الناس فاذا هي شانداره فاذا نقص ناس په قصه دا شاخصه بیرته وی ابصار الذین سترګې د خلکو کبرو چې کبر کړی هغو واقترب نزدې د الوعد الحق وعده حق نزدې شاخصه بیرته به سترګې د هغه کسان چې کبر کړل دا به یا ویلنا ای هلاکت دی موږ قد کنا بتخسروا موږ فی غفلة من هذا په غفلت کې را دینا بلکې موږ ظالمین ظالمان انکم بشک تاسو کافرانو ما هغه تعبدون او هغه اشیاء بوتان چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه حسب جهنم خاشاک د جهنم دی خاشاک د جهنم وي انتم تاسو د جهنم ته واردون داخلېدونکي یئ په دې آیات کې وګورئ الله چې بېشکه تاسو ای کافرانو هغه چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه حسب خاشاک د جهنم بېشکه تاسو چې د څه عبادت کوئ دا د جهنم خاشاک انتم تاسو لها د جهنم ته واردون داخلېدونکي د جهنم ته تاسو داخلېدونکي دا آیات چې کله نازل شو نو په اهل مکه باندې ډېر سخت شو او ویل چې ای ته زمونږ الهه کوم ځای وما هغه بوتان چې تاسو عبادت کوئ دا به خشاک د جهنم مشرکان رالو ابن زبعرات هغه ویل که زه په دغه ځای کې وی نو ما به محمد علیه السلام ته داسې جواب ورکړی وی چې دا به ما خاموشه کړی وی مطلب دا بیا هغه ویل چې ولې دا محمد علیه السلام دا ګواهي نه کوي
چې د عیسی علیه السلام عبادت څوک کوي؟ نسوارا. یهود د عزیر علیه السلام عبادت کوي، هغه ته الہ وایي، ابن الہ وایي. نو ما و هغه چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه، دا به په جهنم کې نو عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام ته انبیا وې، دا به په جهنم کې چې ما دا خبره هغه ته کړې وې، هغه څه جواب نه و، هغه به خاموشه شوی. بعض علما ذکر کوي چې دا ابن زبعره راغی او رسول علیه السلام ته مخامخ دسیږي چې ولې ته ګمان دا نه کوې چې عیسی علیه السلام عبادت کیږي، د عزیر علیه السلام د دې عبادت کیږي، نو هغه به په جهنم کې. اصل کې د ابن زبعره پرخ نه دی کړی، کافرو. وما لفظ الله ویلی ما د پاره د هغه چا مستعملیږي چې هغه کې عقل نه وي. نو بېشکه تاسو وما و هغه بوتان چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه، نو د مراد د ما نه هغه بوتان دي چې تاسو عبادت کوئ. ما بوتان دپاره ما د ذیل عقل لپاره نه مستعملیږي، د غیر ذیل عقل. او صریح الله بیا وروسته بل آیات نازل کړو، ان الذین سبقت لهم منا حسنا. لو کانا که چرته وی هؤلاء دغه بوتان الهة خدایان ما وردوها نو نه به داخل کړي هغو، ما وردوها نه به داخل کړي هغو دې اور ته، وکل نهر یو پر اور کې به خالدون همیشه. لهم در جهنم په اند پارا پیا په دې اور کې زفیرون شرنګاوي، وهم او هغو به په دې جهنم کې لا یسمعون اوري. ان الذین بشکا خلق سبقت چې وړاندې وه د هغو لپاره زموږ د طرف نه الحسنا نیکي، هغو ته زموږ د طرف نه د نیکۍ خبره وړاندې شوې ده. اولئک دغه عنها د دغه نه مبعدون وروسته کړه شوي دي. اولئک دغه خلق عنها د دې جهنم نه مبعدون لرې کړه شوي دي. ان الذین بشکا خلق چې وړاندې شوی او د هغو دپاره زموږ د طرف نه الحسنا نیکي، چې هغو ته نیکي وړاندې شوی وه. نو دغه خلک اولئک دا خلک عنها د دې نه مبعدون لرې کړی شوي، نو هغه د دې نه لرې کړی شوي د دې جهنم نه. لا یسمعون نه به اوري هغو حسیسها کشار د دې جهنم، وهم او هغو به پیما په هغه نعمتونه کې اشتهت انفسهم چې خوښوي به نفسونه د هغو خالدون همیشه به. لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم نبغم جن کوي هغو لره الفزع الاکبر د خوف د یرې لویه واقعه وتتلقاهم الملائکة او ملاقات به کوي د هغو څه فرشتې هذا دا یومکم الذي ورځ ستاسو هغه ده کنتم چې وایي تاسو توعدون چې ستاسو سره وعده کړه شوې وه. لا يحزنهم نه به غمجن کوي هغو لره. حزن غم ته وایي چې نه به غمجن کوي د کافرانو لره چې شی الفزع الاکبر د خوف واقعه الاکبر لویه د خوف د یارې لویه واقعه به دیو لره نه غمجن کوي. هغه لویه واقعه د خوف او د یارې د هیبت چې شی د قیامت دی. قیامت به د مؤمنان نه غمجن کوي. البته که په چا داسې نه ده په قیامت کې به تکلیف هم راځي، خو هغه تکلیف په مؤمنانو باندې به لږ ټیمي. نو دغه په منزله د نازل کړلی په منزله د عدم، نو ځکه الله ویلی چې نه غمجن کوي به هغو لره الفزع الاکبر.
هغه فزع اکبر چې قیامت دی هغه به دیو لره نه غمجن کوي. یوم باور باندې نطفی السماء چې راتاو به کو منګه سما اسمان که توی سجل پشان د راتاوهلو السجل صحیفې للکتب هغه لیکلی شوي لره کتب مکتوب لره لکه سړی دی کاغذ کې ګوره څه لیکل دي او هغه کاغذ پې راواخلي او داسې په هغه لیکلو باندې داسې راتاو کړي نو چې څه هغه په لیکلو باندې کله څه لیکلي او په هغه لیکلو باندې کاغذ راواخلي او هغه پې راتاو کړي دقه شانته به الله تعالی دا اسمان راغونډ کړي او دا به راتاو کړي. دا مطلب دی. بعض علما ذکر کوي چې په لغت د حبشه کې سجل سړي ته وایي که یې سجل په شان د راتاوهلو د سړي للکتب کاغذ لره چې په هغه کې لیکلي کتب کاغذ. بعض علما ذکر کوي چې سجل د یوې فرشتې نوم دی هغه چې صحیفه او کاغذ څنګه راتاوهي داسې به الله دا اسمان راتاوهي. کما لکه څرنګې بدأنا پیدا کړو موږ اول خلق په اول پیدایش سره نعیده موږ به راوګرځو دې لره وعدا علینا وعده لمنې انا بېشکه موږ کنا موږ فاعلین کار کوونکي. ولقد كتبنا خامخا بتاخي سالي كلو منغا في الزبر بزبر كي من بعد الذكر ورستاد نصيحتنا ان الارض بشك مكا يرسوها فميراث سبولي دا عباديا بندگان زما صالحون صالحان. ولقد خامخا لكلو منغا في الزبر فالزبر كي داود علیه السلام باندې کوم کتاب من بعد ذکر وروسته د قرآن نه په قرآن کې و دا خبره په زبور کې وه چې ځمکه په میراث سوړې ده عباد یا بندگان زما الصالحون صالحان. ان فی هذا بېشکه په دې قرآن کې لبلاغا خامخا رسېدلي رسولي لقوم دپاره د قوم عابدین چې عبادت کوونکي دي. ان فيها پر قرآن کې لبلاغ رسول دي. وما ارسلناک من نه لګلې تعالی اے نبی الا رحمتا للعالمین مگر رحمت للعالمین دا پاره د مخلوق د زمانه. الله چې اے نبی من نه لګلې تعالی مگر د پاره د مخلوق د زمانه رحمت. لہذا نبی د مخلوق د زمانه د پاره رحمت. او په عالمینو کې بوټم دا ونم داخلي دي حیوانات هم پکې داخل دي نو د دې حیواناتو لپاره امر رسول الله السلام رحمت. قلت ورته وایه انما بېشکه یوحی الی وحی کړه شوې ما ته انما بېشکه الهکم اله ستاسو اله واحد اله یو دی. فهل انتم تاسو مسلمون اسلام راوړونکي یئ بلکې اسلام راوړئ. فإن تولوا که چېرته تاسو وګرځېدئ فقل نو ته ورته ووایه نبي آذنتکم ما اطلاع درکړې وه تاسو لره علی سوا برابر. وإن أدري زه نه پوهېږم اقریب نږدې دی ام بعید یا لرې دی ما هغه توعدون چې ستاسو سره وعده کړې شوې وه. انه بېشکه الله تعالی یعلم الجهر پېژني جهر من القول د وینا نه ویعلم پېژني ما هغه تکتمون چې تاسو یې پټوئ. وإن أدري زه نه پوهېږم لعله شیش دا مهلت فتنة فتنه لکم ستاسو لپاره ومتاع او نفع د الهي د یو وخته پورې. قال ویلو نبی ربی اے رب زما احکم بالحق فیصله وکړه په حق باندې
وربنا رب زمنګ الرحمن الرحمن ذات دی المستعان چې د هغه نه امداد طلب کړی شوی دی علی ما په هغه څه باندې تصویفون چې تاسو بیانوئ. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. سورة حج ته راورسېدو. په سورة حج کې اختلاف دی چې دا مکی سورت دی که مدنی دی. حق دا ده چې دا داسې سورت دی چې په دې کې مختلط آیاتونه هم پکې دي، مدني هم پکې دي او مکي هم پکې دي. لہذا مکی مدنی ټول آیاتونه پکې پکې. بعض علما ذکر کوي چې د 3 آیاتونه علاوه چې هذان خصمان اختصم، د دې نه علاوه دا سورت مکی دی. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال جی یا رسول اللہ اپوزرت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين چې سورت حج لا فضیلت ورکړل شوی دی په نور قرآن سره په 2 سجدو سره، په 2 سجدو چې په دې کې 2 سجدې دي. نبی علیه السلام وفرمایل چې او هغه څوک چې دا 2 سجدې نه کوي نو هغه د دا نه تلاوت کوي. د دغه حدیث نه معلومه شوه چې په سورت حج کې 2 سجدې دي. احناف وایي چې یو خو دغه حدیث ضعیفه دی او دویم دا ده چې دویمه کومه سجده چې په دې ځای کې راغله نو هغه سجده د مانځه ده. رکوع راغله چې ای مؤمنانو رکوع وکئ وسجودو سجده وکئ نو د رکوع او سجده دا خو د مانځه سجده چې رکوع پکې پکې. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ذکر کوي چې په سورت حج کې سجده یې واله او که په سورت حج کې څوک 2 سجدې وکړي نو څه ده خطا خبره نه ده، ګناه خبره نه ده. 2 سجدې وکړي. د سورت حج او د سورت انبیاء په مابین کې فرق دا دی، مناسبت دا دی چې سورت انبیاء دا ختم شو په بیان د قیامت سره. و این ادری زه نه پیږم لعله فتنة و این ادری زه نه پیژنم اقریب چې قریب دی که یا بعید دی هغه قیامت چې ستاسو سره وعده شوې. نو دغه اولنی سورت دا په قیامت سورت انبیاء د په خاتمه په قیامت باندې په بیان د قیامت وشو. د دې سورت په اول کې د قیامت احوال او شدت او سختی ذکر کیږي. ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها دا د قیامت سختی. په سورت انبیاء کې د کافرانو نجوا او د هغو مشوره هغه ذکر شوی وه. لہذا په دغه صورت کې د کافرانو نجوا و اسروا النجوا الذین ظلموا دا ذکر شو.
او بیا دا مشوره وکړه چې هل هذا نه دی دا نبي مگر بشر مثلکم مگر ستاسو به شانته انسان دی مشوره په دې باندې وکړه دا مشوره پټه کړه په دې صورت کې د دیو کافرانو مجادله ذکر کیږي په غیر د علم نه او اتباع به کوله د هر شیطان مرید دا ذکر کیږي په دواړو صورتونو کې بیان د قیامت دی په صورت انبیاء کې اقترب للناس حسابهم داو او دلته په قیامت باندې په اثبات د قیامت باندې دلایل راوړي یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث دا دلایل دي په دواړو صورتونو کې وعید او وعد دی لپاره د مؤمنانو هلاکت د مکذبینو دی دعوه د صورت حج اثبات د توحید دی او د رسالت دی په دلایلو سره توحید او د رسالت اثبات دی په دلایلو سره د صورت حج خلاصې ته غوږ کېږدئ په صورت حج کې اثبات د توحید دی د رسالت دی په دې کې تخویف اخروی دی په دې کې دلیل نقلی دی د ابراهیم علیه السلام نه په رد د شرک فعلی په دې صورت کې احکام د حج دی بیان شوي دي په دې کې ترغیب د قتال ته صفاتو د مجاهدینو ته په دې کې ترغیب دی نبی علیه السلام ته په دې کې تسلی ده په دې صورت کې مؤمنانو دپاره بشارت دی او ترغیب دی هجرت ته دا د دې صورت خلاصه ده اوس تاسو د دې صورت ترجمې ته ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس ای خلقو اتقوا ویرګئ ربکم در خپلنا د خپل رب چې الله دی د هغه نه ویرېږئ ان زلزلة الساعة بېشکه زلزله د قیامت شیء شی دی عظیم لوی دا آیات په نبی علیه السلام باندې نازل شو نبی علیه السلام په سفر کې صحابه ته وایي اتدرون ای یومنا هذا اتدرون ای یومنا هذا تاسو پیژنئ چې دا کومه ورځ ده چې دا زلزلې ورځ ده دا کومه ورځ ده صحابه وویل چې موږ یې نه پیژنو د زلزلې ورځ دا ده رسول علیه السلام چې دا هغه ورځ ده چې الله تعالی به وایي آدم ته ابعث بعث النار راپاسه د اور خلق د اور ته لېږل خلق راپاسه آدم علیه السلام به چې یا رب ای زما ربه ما بعث النار اور ته څوک راپاسم اور خلق څوک الله به ورته ووایي چې په هر یو کم زرو کسانو کې دا اور ته بوځه د زرو کې یو کم زر کسان دا اور ته بوځه او یو سړی جنت ته بوځه دا زلزله ده چې الله اعلان وکړي چې په زرو کسانو کې به یو تن جنت ته ځي یو
کم ضربه دا جهنم ته بوځه دا زلزله صحابه کرام خفه شو چېرې دا چې په زرو کې یو تن جنت ته ځي دا به څوک لاړ شي رسول علیه السلام ورته وویل چې دا عدد به اول الله تعالی د مخکیني امتونو نه پوره کوي ځکه چې مخکیني امتونو کې کافران ډېرو بیا به الله تعالی د یاجوج ماجوج نه پوره کوي لہذا جنت ته چې ته یو به ستاسو نه او نور به کافر مخکیني قدیمي کافر خو ډېر دي بیا رسول علیه السلام صحابو ته وایي چې تاسو خوشحالیږئ نه چې تاسو به څلورمه حصه د جنت یئ دیو خوشحاله شو فکبره صحابه کرامو تکبیر ووایه بیا ور فکبره نه بیا یې ورته وویل چې تاسو به درېیمه حصه د جنت یئ بیا یې ورته وویل چې تاسو به نیمه کسان د نیم جنت یئ نیم جنتیان به تاسو یئ نیم به د مخکینو امتونو بیا رسول علیه السلام ویل چې تاسو به دوه ثلثه یئ یعنی په جنت کې به دوه حصے تاسو یو حصہ به نور امتیان بعض علما ذکر کوي چې زلزله د قیامت نه مراد نفخه ثانیه ده چې جب اسرافیل علیه السلام دویمه پیره باندې شپېلې ووایي دا خلک به د راژوندي کېږي او د ځمکې نه به راپاسي دغه او قیامت به قایم شي دغه زلزله د قیامت بعض علما ذکر کوي چې د قیامت علامې دي کله چې نور د مشرق نه نور د مغرب نه کله راوخیږي نو د دغه نه به مخکې یوه زلزله شوي هغه زلزلې ته هغه زلزله د قیامت ده ځکه چې دغه د علامو د قیامت نه د علاماتو د قیامت نه د مغرب نه نور راختلي دا رنګې دا دي چې یاره الله به زلزله وکړي دا د قیامت علامه یوم به هغه ورځ باندې ترونه چې تاسو وینئ دغه ورځ لره تذهلو یو تاسو به وینئ دا زلزله تذهلو چې غافله بګي کل مرضعت هر تی ورکوونکي مور اما د هغه نه ارضعت چې هغې تی ورکړ هر تی ورکوونکي به غافله شي د هغه نه چې دی تی ورکړی وتضعو کبري كل ذات حمل ار خاونده حمل حملها حمل خپل ار خاونده حمل به حمل خپل کړي ار زنانه چې خاونده حملي هغه به حمل کړي وتر الناس سکارا تبین خلق نشي وما هم نبغي بسکارا نشي لكن عذاب د الله شدید سخت وي ولكن عذاب الله لیکن عذاب د الله تعالی به شدید سخت اوس تاسو به دې زګینې کې وګورئ یو وخت غافله به شي ګوره بچی ځانه چې کوم بچي له تی ورکوي په هغه ډېره سخت خفه کي خو دغه زنانه به درې خپل بچي نه غافله شي اوس هلته چې بچي به چېرته وي زنانه به چېرته وي د بچي به چېرته وي دا خو قیامت دی کومې زنانه چې په دنیا کې حاملي مړې دي نو د هغو به هلته بچي وشي هغه ته مراد دی چې هغه به د خپل بچو نه غافله وي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دی یجادل فی الله چې جګړه کوي هغه فی الله په الله کې بغیر علم بغیر د علم نه ویتبعو تابعداري کوي کل شیطان دار شیطان مرید سرکشه بعض د خلقو دا ذکر کو وروسته د بیان عظیم د شان د قیامت مخکې د قیامت لوی شان ذکر کو اوس د هغې نه حال د بعضې منکرین د قیامت ذکر کوي د منکرین د قیامت حال او دا آیات نازل شوی دی په نظر بن حارث کې ده به ویل چې فرشتې د الله لوڼه دي قرآن اساطیر الاولین د اولنۍ امتونو قصې دي او ده به دی ویل چې الله نه قادریږي په ژوندي کولو د هغه چا چې هغه خاوره وګرځي او ریزه ریزه شي
ويتبع تابعداري کوي کل او تابعداري کوي د هر شیطان مرید سرکش. کتب علیه لیکل شو علیه په دغه سړي باندې کتب المقرر کړل شو لیکل شو علیه په دغه شیطان باندې انه بېشکه شاندار دی من هغه څوک تولا او چې دوستي کوي د شیطان سره نو بېشکه دا شیطان یضلو ګمراه کوي هغه لره او هدایت کوي هغه ته لار ښیي هغه ته الی عذاب السعیر د اور د سېزلو د اور د سېزلو د جهنم لار ورته ښیي. یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم فی ریب که چرته تاسو په شک کې من البعث د قیامت ده په قیامت باندې دلایل ذکر کی. فإنا بشک من خلقناکم پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا ثم من نطفة بیا د نطفې نه ثم من علقة بیا د ټوکړې د وینې نه ثم من مزغتن بیا د ټوکړې د غوښې نه مخلقتن هغه ټوکړه د غوښه چې مخلقتن چې تمام کړی شوی او خلقت د انسان پکې وغیر مخلقتن او په غیر د ظاهر کړی شوی د خلقت د انسان چې پکې د انسان خلقت لا نه دی ظاهر شوی. لنبین لکم د دې لپاره چې موږ بیان کړو ستاسو لپاره ونقر من اوسو برحمونو کې ما هغه نشاء زموږ خوښه الی اجل مسمى د یوې نیټې مقررې پورې ثم پس نخرجکم موږ راوباسو تاسو را طفلا ماشومان ثم پس لتبلغوا دې لپاره چې تاسو ورسئ اشدکم ځوانۍ خپل ته اوس اخوا ګورئ مخلقة وغیر مخلقة دا صفت د پاره د مزغتن د قطعی د غوښې دي. مخلقة چې ظاهر شوی پکې خلقت غوښه را چې په هغې کې پکې خلقت او پیدایش ظاهر شوی وغیر مخلقة او غیر د هغه نه چې هغه خلقت او پیدایش پکې نه ظاهر شوی یا مخلقة هغه چې هغه مصوره ده صورت ورله ورکړی شوی دی غیر مخلقة چې صورت ورله نه دی ورکړی شوی دا معنی. بعض علما ذکر کوي چې دا مخلقة و غیر مخلقة صفت د پاره د نطفې دا نطفه به مخلقة داسې به نطفه وي چې دا برابر ده نقص په دې کې نشته عیب په دې کې نشته مخلقة دا بل مخلقة داسې نطفه ده چې مخلقة چې د دې نه ان بچه پیدا کېدلی پیدا کولی شي دا دی چې د دې نه دا نطفه بچی د دې نه پیدا کېدلی شي وغیر مخلقة او داسې نطفه ده چې د دې نه بچی نشي پیدا کېدلی دا مطلب. ومنکم بعض ستاسو نه من هغه څوک دی یتوفی منکم چې وفات شي ومنکم بعض من هغه دی یتوفی چې وفات شي هغه ومنکم بعض ستاسو نه من هغه څوک دی یردو بعض هم دی یتوفی چې وفات شي هغه او بعض ستاسو نه من هغه څوک دی یردو چې رد کړل شي الی ارذل العمر ناکار عمر ته چې ناکار عمر ته ورد کړل شي لیکي لا د دې لپاره چې نه پېژنې وروسته د علم نه شی چې شی وترى الارض تبوین ځمکه حامدة وچه فاذا انزلنا عليها الماء چې کله موږ نازل کړو په ځمکه باندې ما اهتزت دا ځمکه وخوځېږي وربت او راوفرسېږي وانبتت راوټکوي من کل زوج د هر قسم جوړه بهیج حسن منظر نه چې الله جل دا دلایل په قیامت باندې چې الله انسان پیدا کړی دی
د خاورې د نطفې د علقې نه چې الله جل شانو د دې نه پیدا کړی دی نو دغه ذات فدیم قادره دی چې انسان پیدا کړي چې قیامت هم راولي دغه ذات ته ځمکې نهایتاً وچه چې کله موږ په دې باندې اوبه باران وکړو لہذا دا بوټي راوخیږي چې دا کار الله کولی شي دغه ذات قیامت هم راوستی شي ذالک دا په دې وجه بأن الله بېشک الله تعالی الله تعالی الحق حق دی وانه بېشک الله تعالی یحیی الموتی را ژوندي کوي مړي او بېشک الله تعالی په هر شي باندې قادر دی وان الساعه بېشک قیامت آتیة راتلونکې دی لا ریب فیها شک نشته په قیامت کې وان الله بېشک الله تعالی یبعث راپاڅوي هغه څوک فی القبور چې په قبرونو کې دي یا بس را ژوندي کوي هغه په قبرونو کې چې په قبرونو کې څوک دي الله را ژوندي کوي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دي یجادل جګړه کوي هغه په الله په الله کې بغیر علم بغیر د علم نه ولا هدى نه بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب واضح نه او دغه اخنس بن شریق دی ابو جهل دی یا نظر دی کداو داو من الناس ومن الناس ما یجادل بالله بغیر من داو هغه دوانه یو وي زه دا د هغه دپاره تاکید شو نو تکرار راغلی دی مبالغه لپاره کې یا دا دوانه هغه جدا دي ځکه چې هلته بغیر علم دی دلته بغیر علم څخه علاوه ولا هدن دی ولا کتاب منیر پې اضافه ده ثانیه اړونکی دی عتبه اړه خپل لره خپل اړخ اړیږي لیوزویل دی با چې ګمراه کړي هغه عن سبیل الله د لارې د الله نه خاص د هغه لپاره په دنیا کې رسوایي ده ونوذیقه موږ به ور وسکو هغه د د قیامت عذاب الحریق عذاب د سېزلو ذالک دا به دې وجه ذالک دغه عذاب بما قدمت یداک چې وړاندې کړی دی لاسونو ستا او بېشک الله تعالی نه دی بظلام ظالم للعبید په بندګانو باندې الله داسې نه دی چې په بندګانو باندې ظالم دی او په بندګانو باندې الله ظلم نه کوي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دي یعبد الله چې عبادت کوي د الله علی حرف په حرف کناره باندې فإن أصابه خير كجرته ورسل هغه ته خیر اطمئن به نو مطمئن کېږي هغه پرې باندې وإن أصابته فتنة که ورسل هغه ته فتنه انقلب نو ګرځي هغه علی وجهه په مخ خپل باندې خسر الدنیا والآخرة برباد ده د هغه دنیا او آخرت ذالک دغه هو الخسران المبین دغه خساره ده المبین واضحه ومن الناس بعض د خلکو هغه څوک دي عبادت کې د الله علی هر په طرف هر د مراد طرف دی مدینه منور آیات دیکھې نازل شو چې مدینه منورې ته به یو سړی راغی نو چې د هغه بچي به وشو مال به یې ډېر شو نو ویل چې دا دین صالح دی په دین کې به ورننوت که دغه اشیا به کم شو نو بیا به د دین کې نه ورننوت دا یو سړی مدینې منورې ته راغی او هغه ړوند اسلام یې راوړ یو سړی نو هغه ړوند شو نو نبی علیه السلام ته ویله چې زما څه اقاله وکړه دین راسه ختم ما چې کوم بیعت ساده کړلی دا راسه ختم رسول علیه السلام ورته ویل چې الاسلام اسلام سپاکی پاکی لره سړو خالصه کوي سړي لکه څرنګه چې خالصه کوي اور ټوکړې د وسپنې او د سرو زرو او د سپینې زرو نو الله دا آیات نازل
که چېرته خلکو ته خیر ورسي نو بیا مطمئن خو چې فتنه ورته ورسېده بیا په خپله د دین نه ګرځي یدو را طلب کوي هغو من دون الله ما سوا د الله نه هغه شی نه چې لا یضرو ضرر نه رسوي هغه ته وما هغه لا ینفعو نه نه برسوي هغه ته ذلک دغه هو الضلال المبین دا ګمراهي ده البعید لرې ان الله بشک الله تعالی یدعو را طلب کوي لمن خامخا هغه څوک چې ضرر دغه نږدې دی من نفعې د نفع د دې نه دا خلک بوتان را طلب کوي انسانان به را طلب کول په زمانه جاهلیت کې چې کوم مشر و هغه ته به د هغه عبادت به کوم نو الله وایي چې را طلب کوي لمن خامخا هغه څوک چې ضرر دغه اقربونه ډېر نږدې دی د نفع د دې نه چې ضرر یې نفع ته نږدې دی هغه شی را طلب کوي لبئس المولا خامخا ناکاره دی المولا هغه چې نیسي مولا هغه چې خلک یې نیسي مددگار ولبئس او خامخا ناکاره دی العشیر ملګری هغه بت ملګری هم ناکاره دی او چې خلکو هغه مددگار نیول دی چې هغه بت دی هغه ناکاره دی ان الله بشک الله تعالی يدخل الذين داخل کې الله تعالی کسان امنو چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل کړو صالحه داخل کې الله تعالی جنتونو ته چې بهږي بلد د دین لاندې الانهار ولي ان الله بشک الله تعالی کوي ما هغه یوري چې اراده لري الله من کان بس هغه څوک چې ګمان کوي الله ینصره الله چې هرګز امداد نه کوي دا الله تعالی په دنیا او آخرت کې چې څوک دا امداد کوي چې د الله د نبی په دنیا او آخرت کې امداد نه کوي نو پل یمدد دا سړی د اوږده کي بې سبا من رسۍ الی السما یو چت ته د رسۍ اوږده کي مراد د اسمان نه چت دی چې دا سړی د چت ته رسۍ اوږده کي ثم یقطع بیا د فریق هغه سړی رسۍ چت ته ځان ورته یا د اسمان ته رسۍ ورته بیا د هغه رسۍ خپله پرې کړي نو دا سړی به مړ شي چاته په ځان تړلی چې رسۍ یې پرې کړه ښکته به راولوېږي چې مړ به شي نو دا که مړ کېږي دا سړی دا دې مړ شي خو الله د نبي او د دین او د اهل حق امداد نه پرېږدي الله امداد کوي فلینظر ورې ګوري هغه هل یذهبن آیا بوزي کیدو تدبیر د هغه ما هغه شی یغي چې غوسه کوي من بلې معنی ته وګورئ فلیمدد دا سړی د اوږده کي بسبب رسۍ الی السما اسمان ته دې رسۍ اوږده کي ثم لیقطع بیا دې قطع کړي دا مسافت په دغه رسۍ دې پورته اسمان ته وخیږي او الله امداد دې بند کړي چې ته نبي او د اهل دین او د اسلام د هغو امداد نه کوه دا دې بند کړي دا مطلب یا ثم لیقطع بیا دې دا سړی بند کړي امداد بند وکذلک په مثل د دغه حالت وکذلک دارنګې انزلنا او موږ نازل کړی د قرآن لره آیات بینات آیاتونه واضحه او بېشکه الله تعالی یهدي هدایت کوي من هغه چاته یوري چې اراده لري الله ان الذين بشکها خلق امنوا چې ایمان راوړل والذین ها خلق هادو چې یهودیان دي والصابئین او صابئین والنصارى او نصارا دي والمجوس او مجوس دي والذین ها خلق اشرکو چې شرک کړو ان الله بشک الله تعالی یفصل فیصله به وکي په ما بین دا وکي په ورځ د قیامت بشک الله تعالی په هر شي باندې شهید ګواه دی مجوس هغه خلکو چې دیو به د اور تعظیم کاو او دیو به د اور کورونه جوړ کړي د اور کورونه به جوړول د هغو تعظیم یې کوو اول کور چې د اور کور جوړ کړی نو هغه افریدونو
د په بطرس کې د اور یو کور جوړ کړی او د هغو اور عبادت پې کوو. بل چې بیا جوړ کړی په ښار د بخارا کې و د اور کور اور به پکې بلا او راتله به دوی به عبادت کوو. او دا په بخارا کې جوړ کړی دا بردسون نومې د سړی هغه جوړ کړی. دارنګ په سجستان کې یو کور د اور جوړ شوی او چې هغه ته به کرکر وایه هغه کې هم د اور عبادت کېده. اور به ولا او دوی به ورته عبادت کوه. دې ته مجوس وایي. علم ترى ایتانو کتل مخاطبه ان الله بشک الله تعالی سجده کوي الله لره هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې ځمکه کې دي. والشمس نور سجده کوي والقمر سپوږمۍ والنجوم ستوري والجبال غرونه والشجر ونې والدواب او زنده سري. وکثیر او ډېر د خلکو نه سجده کوي وکثیر او ډېر حق علیه العذاب ثابته ده په هغه باندې عذاب. ومن یهن الله هغه څوک چې سپک کي الله نو نشته د هغه لپاره من مکرم عزت ورکوونکی. بېشک الله تعالی یفعل کوي ما یشاء چې اراده د الله وي. مخکې آیات کې ذکر چې الله په هر شي باندې شهید دی. اوس د هغې یو تنویر ذکر کوي مثال ذکر کوي او چې دا ټوله اشیا سجده کوي الله له یا خدا سجده کوي د دې په سجده موږ نه پوهېږو یا د سجدې نه مراد تسخیر ده چې دا ټول د الله په حکم مسخر دی چې څه ورته الله حکم کوي هغه سجده را بیا به سجده وکړي. اهازانې دا دواړه خصمانې دوه فریقه دي. دوه فریقه څوک دي؟ یو کافران دي یو مؤمنان دي. اختصمو جګړه کې هغو فی ربهم پر خپل کې فالذین پس هغه کسان کفرو چې کفر کړی هغو قطعت لهم ثیابون پرې به کړی شي د هغو لپاره کپړې من النار د اور نه به ورله کپړې را کټ کړی شي. یصب اړولی به شي من فوق رؤوسهم پاسه د سرونو د دوی نه الحمیم ګرمې اوبه د سرونو د پاسه به د هغو ګرمې اوبه اړولی شي. یسهر به اوبه ولي کولی به شي په دې باندې هغه څه فی بطونهم چې په ګېټو کې والجلود او پوستکي به پې والجلود او پوستکي به پې والجلود او پوستکي به په دغه باندې ولي کولی شي. ولهم او د کافرانو دپاره مقام او ګرزونه دي من حدید د وسپنې نه. کلما هر کله ارادو چې اراده لري هغو ان یخرجوا وځي منها د دې جهنم نه من غم د غم نه اعیدو پې ان راګرځولی شي هغو در به جهنم کې وذوقوا وڅکئ عذاب الحریق عذاب د سېزلو. آیات هذان دا دوه قسم خصمان دوه فریقه دوه فریقه مؤمنان کافر دي دوه فریقه مؤمنان او یهود دي. دا ابو ذر رضی الله تعالی به قسم خور په قسم سره چې دا آیات نازل شوی دی په هغه کسانو کې چې د بدر نه میدان د مؤمنانو د طرف نه اول راووته او د کافرانو د طرف نه اول راووته او جنګ شروع کېده مقابلې ته راووته. دا هغه دوه کسان دي. هذا دغه فریق دی. او د مؤمنانو د طرف نه چې راوتي وو میدان جنګ کې درې کسان راوتي. حمزه او عبیده بن حارث او علي رضی الله تعالی دا درې د مسلمانانو د طرف نه راووت. د کافرانو د طرف نه چې میدان جنګ کې راوتي وو عتبه او شیبه او ولید بن عتبه دا د کافرانو د طرف نه میدان جنګ ته راغله. دا نو ابو ذر غفاري ځان قسم کړی چې د خازانې خصمانه دغه خلک مراد. ان الله بشک الله تعالی يدخل الذين داخل کې هغه کسان امنو چې ایمان وروړي او عملو صالحات او عمل کړی او صالحات داخله کې جنتونو ته چې بهیږي بل اندر دینه الانهار ولې
یحلون فیها وراغستول شي هغو ته په دې جنتونو کې من اساور باوګان من ذهب د سرو زرو ولؤلؤ او ملغللې ولباسهم او لباس د هغو په دې کې حریر وي وهدوا الى الطيب من القول وهدوا او ورخودل شوی د هغو ته هدایت شوی و هغو ته الى الطیب د ښې د وینا نه وهدو او هدایت شوی و هغو ته د لارې د حمید د لارې د صفت کړی شوي ذات چې الله دی وهدو او ورښودلی شوی هغو ته وهدو ورښودلی شوی هغو ته په دنیا کې ورته ورښودلی شوی ښه وینا نه ښه وینا څه ده کلمه طیبه ده ښه وینا عامه ده هغه دې ښه وینا ده ښه خبرې کول حق خبره ویل دا شو یا محاورات د اهل جنت دي بعضې د هغو نه د بعضو چې بعضې د هغو نه د بعضو څه خبرې کوي دا ښه ویناګانې دي یا ان الذين بشکا خلق کفروا چې کفر کړی ویصدون او منې کوي هغو د لارې د الله نه والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه خلق منې کوي الذي هغه مسجد حرام جعلناه الله چې موږ ځولی دی لره للناس لپاره د خلکو سواء برابر العاقب فيه مقیم په دې کې والبادي او د بار نه راتلونکی ومن یورد او هغه چا چې اراده ولره په دې حرم کې بلحادن په کجروۍ سره بظلم په ظلم سره نوذقها الله وایي موږ به ور وسکو هغه ته من عذاب علیم د عذاب درناک نه ان الذين كفروا دا وعید دی دپاره د یو قسم د کافرانو دپاره یو خاص کافران چې د هغو لپاره وعید دی آیات نازل شوی دی په واقعه حدیبیه کې چې تېره شوې ده والمسجد الحرام او مسجد حرام په مکه مکرمه کې چې د خانه کعبې نه غیر چاپېره کوم جومات دی دې ته مسجد حرام وایي او دا د خانه کعبې نه غیر چاپېره دی د مسجد حرام خانه کعبه د دې اسمان طرف ته اوچتوالی څومره دی دا ویش ګزه چې دا داسې ګز دا لنډي ګزونه شرعي دا لنډی ګز ویش ګزه دی پورته اسمان طرف ته اوچتوالی او څه لږ د پاسه د ګز څه څلورمه حصه به دي د پاسه ده اوږدوالی د دې طول د دې د رکن یماني نه د حجر اسود پورې 15 ګزه دی د حجر اسود طول د رکن یماني نه د حجر اسود پورې طول 15 ګزه دی پلنوالی د دې 20 ګزه دی د خانه کعبې دروازه را باب دا خانه کعبه دا دروازه دا شپږ ګزه او لسو ګوتې دومره دا خانه کعبه دا دروازه اوچته ده شپږ ګزه خو دا لنډي ګزه او لس ګوتې دا طول د دروازه دا دغه خانه کعبې دروازه هغه دومره اوچته ده د دغه دروازې دا درشل د ځمکې نه 4 ګزه او 3 ګوتې ده او بعضې علما ذکر کوي چې حجر اسود د ځمکې نه دا لنډي 3 ګزه چې راواخلې دومره اوچت دی
الذي هغه مسجد حرام جعلناه چې ګرځولې موږ هغه لره د پاره د خلکو سوا برابر دی العاقب فيه محکم پدې کې والباد او د بار لره راتلونکی دا پکې برابر چې په خانه مسجد حرام کې وګورئ په دغه مسجد حرام د حدودو په حرم کې چې د بار نه څوک راځي هغه او که دغلته څوک دا ټول پکې برابر لهذا دا نشته چې د حرم نه تاسو کو باسي د حدودو د حرم نه هلته اوسېږي او که د بار دا دواړه پکې برابر دي ایستل پکې نشته او د دې آیات د وجې نه بعضې علماو دلیل نیولی چې بیع د کورونو د مکې او اجاره سره ورکول دا جایز نه دي ځکه چې په دې کې موقیم او غیر موقیم برابر دي نو ته څنګه راخلې چاله په خرڅې یا څنګه چاله په اجاره سره ورکې او د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایلي مکه حرمه الله حرام کړل لا يحل حلال نلا بيع رباعها بيع د ځمکې د مکې د ځمکو بيع حلال نلا ولا اجاره بيوتها او نه جایز ده اجاره د کورونو په چاله به اجاره سره ورکول دام جایز ده دا خو رسول الله سلام فرمایي په ابتدا کې به د مکې کورونه چې خواوشاته د خانه کعبې نه مسجد حرام نه خواوشاته کورونه هغه به بغیر د دروازې به نه وي حتی چې غله زیات شو نو خلکو به دې باندې دروازې ونیوي عمر رضی الله تعالی په هغه خلکو باندې انکار وکړو چې تاسو ولې په دې باندې دروازې تړلي چې څوک به لاړه په هغه کورونه کې به ایسته اوسېده او د مکې مکرمه ځمکو ته به سوایبه ویله سوایبه چې څوک به محتاجه شو بس اوسېده به پکې چې څوک به ترې مستغني و بس پرتې به ودسي و اسفاغو یاد کې هغه بوأنا لابراهیم چې بیان کړی موږ بینا یا بوأنا موږ ځای ورکړی د ابراهیم لره مکان البیت مکان د کور دا مطلب و از یاد کې هغه وخت بوأنا چې ځای ورکړی موږ لابراهیم د وجې د ابراهیم نه موږ ځای ورکړی خلق له مکان د بیت زم د ابراهیم علیه السلام د وجې نه ورکړی چې ابراهیم علیه السلام خانه کعبه وجوړ دعا یې وکړه ان لا تشرک بي چې ته شریک مه جوړوه زما سره چې شی وطهر الله ابراهیم علیه السلام ته ویل وطهر پاک کا بیتیا کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو والقائمین او د پاره د ودرېدونکو او د پاره د رکوع سجدو کوونکو د هغو لپاره زما کور پاک وطهر پاک کا کور زما کور ما خانه کعبه را مسجد حرام دار واذن فی الناس ته اعلان وکړه ابراهیم په خلکو کې بالحج په حج سره یاتوک راځي باغو ته رجالا فعدا وعلى كل زامر او فهر اوخه باندې یاتین راځي به من کل فجن د هر لارې عمیق لرنا د لرې لارونه به راځي چې دا آیات ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړو چې اعلان وکړه په حج باندې نو ابراهیم علیه السلام وخوتو جبل ابو قیس ته ګوتې راواغېستې په غوږونه کې داسې ورکړې او بیا ویل یا ایها الناس ای خلکو ان الله كتب علیکم الحج بېشک الله به تاسو باندې حج لیکلی فاجیبو ربکم خلکو ته جواب او رب خپله جواب ورکوي موږ د ټول مخلوق چې د پلرونو او د میندو د پلرونو په شاګانو کې موږ الله ته جواب ورکړ لبیک په تلبیه سره موږ تلبیه وویله لهذا په څوک د پلرونو په شاګانو کې څوک د پلرونو په سینو کې د میندو په سینو کې هغه ټول تلبیه وویله دغه اعلان ابراهیم علیه السلام 3 پیره کړلی کله چا روح دغه اعلان یو پیر اورېدلی دی یو پیره حج ته ځي که چا 2 پیرې اورېدلی دی هغه بار ځي که چا 3 پیره دغه اورېدلی دی دغه اعلان لبیک یې پې ویلی دی هغه بار ځي حرم حج دپاره ځي لیشهدو د دې لپاره چې دا خلک حاضر شي منافع لهم منافع چې د هغو لپاره دي
وَيُذْكُرُ یاد کی اسم الله نوم د الله فی ایام په هغه ورځو کې معلومات چې معلومې دي چې هغه لس د ذوالحجې ورځې دي. ایام معدودات او معلومات باندې موږ فرق بحث الحمدلله کړل. او ويذكر یادوي هغه نوم د الله علی ما په هغه باندې رزقهم چې الله رزق ورکړی هغو ته من بهیمة الانعام د څارو بهیمه د څارپایان څاروی حلاله په هغو باندې د نوم د الله یادوي. فکلوا منها نو تاسو خورئ منها د دې نه واطعموا او په طعام څه ورکوئ البائس هغه چې رسېدلی دی ورته شدت الفقیر فقیر لا دا ورکوئ. فکلوا تاسو خورئ منها د دې نه د دې غوښو نه خورئ چې هغه ذبح کړي د وضیحې غوښې په خپله یې خورئ. واطعموا البائس او چې کوم شدید والا دی شدید ورته څه فقیر دی هغه هم ورکوه. نو په دې ځایونو کې څو غوښې د وضیحو ورکول څو ته ورکول ثابت شو دوه یو په خپله خوره او بل څه شی کوه بائس او فقیر چې کوم دی هغه ته ورکوه دې ته ورکوه. نو څو ثابت شو دوه او رشته دارانو ته ورکول په حدیث ثابت دي چې په رشته دارانو باندې صدقه کول سنتان دو صدقې. نو له دې وجې نه احناف ذکر کوي چې د وضیحې غوښې به مستحبه ده چې درې ځای کې یو به ځان له خوري بل به څه شی کې رشته داران له ورکوي بل به فقیر له ورکوي. ثم لیقضوا بیا دې پوره کړي هغو زایل لیک هغو تفسهم میل کوچیل خپل میل کوچیل حد چې وکړو غلام به خپل یخته زیاتي هغه زایل یخته هغه د نوکان دې غټ شوي هغه پرې کړه. ولیوفو پوره دي کې هغو نذورهم نذرونه خپل ولیتوبو تواب دې وکړي هغو بالبیت العتیق په کور باندې هغه کور العتیق چې پخوانی دی د پخواني کور نه دې تواب وکړي. ولیوفو پوره دي کې هغو اوپا دلالت کوي چې یو شی پوره کول چې کوم شی دی نظر که نو پات پوره کول چې هغه د خپل وباسي د خپل ملک نه. ولیوفو پوره دي که هغه نذور هم نذرونه نو پوره کول د نظر څه شی دی چې کوم شی تا نظر کړلی نو پوره کول یې دا چې هغه د خپل ملک نه وباسي که نه ولې پوه نه شو دې د پوره کولو. او دا د عربو طریقه وه چې کله به یې حج وکړه نو بیا به هغو په ځان نظر کوي چې دا کوم زه به دا کوم الله چې کوم نظرونه وایي مسلمانانو تاسو کړي دي هغه پوره کړي. دې آیات ته وګورئ احناف یوه خبره ذکر کوي چې یو شی چا نظر که نو د هغې نه به په خپله باندې خوراک نه کوي نه به یې د بچي اهل عیال له ورکوي. اوس به یو سړی په تا اعتراض وکړي چې په دې ما ته د قرآن نه دلیل پیش کړي یا د حدیث نه. په کوم حدیث کې رسول علیه السلام ویلي چې نظر دې کړی په خپله یې ته مه کړه دا په کوم ځای کې لیک راغلی دي. او داسې واقعه راغله یو تن یو څاروی نظر کړی و زه هغه له یو چا فتوا ورکړی وه چې دا به ته نه خوري لہذا بیا پسې کسان تلي و چې ته موږ له په دې باندې د قرآن د حدیث ته دلیل ولیکه. اصل کې هغه دلیل دا دی چې په خپله به ته نه خوري هغه دا دی. ولیوفو پوره دي کې هغو نذورهم نذور خپل نظر پوره کول دا دی چې یو شی څاروی دی نظر که نو پوره کول یې دا دی چې هغه ټول بل له ورکړي د الله بل له ورکړي چې تا دې به خپله وخوړ نو دا نظر پوره شو نظر پوره کېدل خو دا نه دي. یا یې ته به اهل عیال وخوړ نو دا نفقه خو په تا باندې واجب ده تا خو د هغې نه هغو له چې په خپله دې ته وخوړ یا اهل عیال نو لهذا هغه خو نظر دې پوره نه شو. ولیطوفو تواب دې وکړي هغو بالبیت العتیق د کور نه هغه کور العتیق چې پخوانی دی خانقاه بیت العتیق. څه مطلب چې دا ازاده کوونکی دی رقابو د ګناهګارانو لا د ګناهګارانو ګردنونه ازادوي ځکه دې ته بیت عتیق کور عتیق عتیق ازادول ګناهګاران ازادوي. یا دا کور آتقه من الجبا الله د جبابرانو او د سرکشه خلکو نه آزاد ساتلی. عتیق و د قدیم او دا ول تواب که امر راغی دا کم تواب زیارت دی تواب زیارت دی او دا په دې نه معلوم شو دا فرض دی الله پې حکم کړلی او چې تواب زیارت دی وکړو بس حج پوره شو. وبه تمام الحل وبه تمام التحلل دا دی.
ذالک دغه امر دا دی ومن یعظم چا چې تعظیم کو حرمات الله د هغو حورو امورو د محترمو د الله نو دا غوره دی د لپاره عند ربي بنظر درمن و احلت لكم حلال کړه شي ستاسو لپاره الانعام چرفان الا مگر ما هغه یتلا علیکم چې تلاوت کړه شي په تاسو باندې کوم چې مخکې تلاوت کړه شي د هغه محرمات حرم علیکم المیتة هغه ذکر شوي دي پښتانه تاسو ځان ساتئ یا الرجس د ګندګۍ نه من الاوثان د بوتان نه هغه ګندګي چې د بوتان نه را واجتنبوا ځان ساتئ قول زور د وینا د دروغونه او نفاء لله په دې حال کې چې مایل کېدونکي دي لله الله لرا غیر بغیر د شرک اونکې نه په الله باندې حنفاء مایل کېدونکي دي مؤمنان ومن یشرک بالله او هغه چا چې شرک وکړو بالله په الله باندې فکأنما گویا خر راولوید هغه من السماء د اسمان نه د اسمان نه راول چې شرک یې به وکړو د اسمان نه راول فتخطفه الطير نو وتخطاو هغه لره مارغه او تهوي به یا ورته هغه لره هوا په مکان صحیح په مکان لري کې چې شرک یې وکړو نو دا هغه لپاره دوه مثال ذکر کړي گویا چې یو سړی د اسمان نه راولوي او مرغه هغه لره په تخته مرغې واخلي وي خوري د شرک داسې به د هلاک شو تباه شو یا هوا لرې مکان ته واړوي دا دواړه مثالونه د مشرک دي بعضې علما ذکر کوي چې او دا پاره د تنویع او د تقسیم دی نو د مشرک دوه مثاله دي یو مشرک هغه دی چې هغه بالکل ایمان نه راوړي هغه راوړل د امکان یو ایمان راوړل د هغې نه بالکل تا ته داسې ښکاري چې محال نو دا هغه مثال یې ورکړلی چې د اسمان نه راولېږي او مارغې وتښتوي مارغې تېر کړي مارغې وخېږي ختم شو چې هغه به د شرک او په دې کفر باندې مړ شي دیم هغه مشرک دی چې هغه هوا پرې راشي هغه دی چې هوا پرې راشي مکان لرې کې وارتوي د هغه څه تشبیه ورکړله یو شی چې د اسمان نه راولوېږي او هوا یې په مکان لرې کې وارتوي نو هغه داسې دی د هغه مشرک دی چېرې کېدی شي چې ایمان راوړي اگر که د ایمان راوړونه ډېر لرې دی په لرې ځای کې دی خو امید شته چې راوړي ذالک امر دا دی ومن یعظم شعائر الله هغه چا چې تعظیم وکړو د شعایرو د الله نو بېشکه دغه من تقوی القلوب د تقوا د زړونو لري شاعر د الله صفا ده مروه ده بودنه ده جمرات وشتل دي مسجد حرام دی عرفه د رکن دی دا ټول تعظیم کې د شاعر د الله دا د شاعر د الله د دین دا تعظیم چې نو دا د تقوا لکم ستاسو لپاره بیا به د سارو کې منافع نفع دي الی اجل د یوې نیټې مقررې پورې ثم پس محلها وخت د نهر د هغې یا وجوب د نهر د الی البیت العتیق هغه کور ته دی العتیق چې پخوانی دی ستاسو لپاره په دې سارو کې منافع الی اجل د یوې نیټې مقررې پورې هغه نیټه مقرره سره هغه وخت مقرر احناف وایي چې هغه دا ده چې تا تر څو پورې دا هدیه مسما کړې هدیه کړې نه وي حرم ته دې روانه کړې نه یو هدیه کړې دې نه وي چې کله دې دا روانه کړه دې ته دې هدیه لفظ ورکړه نو لهذا بیا به ترې نه پناه اخلي احلاف ذکر کوي چې اجل مسما دا دی چې کله ته حرم ته ورسې او هلته ذبح کې دغه اجل مسما دی د حرم د تلو چې ورسې مکې ته د هغه وخته پورې نه پاغوستل شي موږ وایو چې رسول الله سلام فرمایلی ارکبو الهدیه په قربانیانو باندې سوارېږئ بالمعروف په نیکه طریقه حتی تر دې حده پورې چې تاسو بیا مې بله سورلئ چې بله سورلئ یم بیا مو ته نو د هغه وخته پورې به سوارېږئ نو معلومه چې نفع به ترې نه اخلي که چې کله دې حرم ته لېږله روانه کړې ده بیا به ترې نه اخلي ولکل امت او د هر پر امت جعلنا ګرځولې موږ منسکن زید احکام د حج منسکن یو شریعت د هر امت باندې ګرځولې موږ منسکن ذبح
لیذکروا د دې فرض یاد کي هغو نوم د الله تعالی په هغه باندې چې رزق ورکړی دی الله تعالی هغو ته من بهیمة الانعام د چرپایو نه په الهکم نو اله ستاسو اله واحد اله یو دی فلو خاص الله لره اسلموا تاسو اسلام راوړئ وبشر المخبتین او زیری ورکړه ای نبي المخبتین عاجزي کوونکو ته زبرست دا ان شاء الله ما جګر خیر سو وایو صدق الله ملګري دا اوس ګوره تاسو